سورہ توبہ د دې رب داري سورہ انفال کې الله آداب د قتال ذکر کړل. عجیب آداب کوم آداب ذکر کړل سره امیر سره تعلق لري او څه د قشاندري مامورینو سره. یو ادب دا ذکر کې چې دشمن سره الله اعلان دی وته شامن اړوي د عجیب آداب. دویم دا ذکر کې چې مجاهد بد الله او د الله د رسول خبره مني. دریم ادب دا ذکر کې چې مجاهد انسان نوافل پریدي فرایض په الله روان شي. څلورم ادب دا ذکر کې مجاهدین بالله خیانت نه کوي. پنځم ادب دا ذکر کې مجاهد انسان الله ډیر اوچت متقی تقوا په بده کې. شپږم ادب به را ذکر کې چې کله میدان د جنگ کې لاندې وځي الله یې کله کو درېږي ذکر وکړي زیاته اطاعت د الله او د الله د رسول اختلاف ما بین کې مکوې صبر کوي. دې ورش آداب د دین اور سبه بل ادب ذکر کې فشرد بهم دې سزا ورکړه الله چې دشمنیات ساتي به. بل ادب ذکر کې دشمن مقابل کې الله هر قسم امکانات برابر کوي. بل ادب ذکر کې چې خاص امر پورې کې اراده رسول هي وسله کولې شي. بل ادب ذکر کې الله یې کافی د شاقده بلري. دولسم ادب ذکر کې مسلمانان الله یې رو پروي په jihad. دولسم ذکر کې چې ابتدا د حرب کې الله یې نرمي مکوې د قیدیانو سره سختی والله یې کوي دوی سره کلکا. دا آداب دی مقام کې الله اوس فرق ذکر کوي ما بین د اهل کتاب او مشرکین کې. سورہ انعام کې ایجاب د قتال ذکر کوي چې قتال الله یې واجب دی فرض دی. دلته سموانه ختم کی موږ د دوی سره څنګه جهاد وکړو لا اله الا الله وي منځنه کې خپلوانم دی پلار مو دی زویم دی الله چې پلار دی کو زوی دی خو چې کفر خواله ورغی د دې انسانو سوجل پکار دی. سورہ انعام کې الله بیان د مؤمنانو کې دې صورت کې الله بیان د منافقانو کې الته تقسیم د غنیمتونو ذکر کې دې مقام کې صدقې الته پنځه صفات د مؤمنانو ذکر کړې دې مقام کې بل سنور راوړي. داوا مقصد د سورۃ داري القتال والجهاد بمقابله جميع اعداء الاسلام. د اسلام چې څومره دشمنان دي الله د ټولو مخه بلاک شي ودرېږي. خلاصه را اول سجده 30 نمبر آیت پوری اول کې به اعلان د برات کی به برسم دي انسانانو کې دوه اقسام ده. ان شاء الله ولوسنا مات کړی دي د دې سره الله تاسو مر سماج کې ساتلی دي. شپږم نمبر آیت پورې ودا خبري ووم کې به یو معنی ده جوابو کې دی یو معنی نه چې دوسر څنګه موږ جګړه وکړو خلوصونه ساتل الله یې ماته کړو. اتم نمبر آیت نو الله اسباب د قتال ذکر کی د خپل ولی لحاظ نه کوي یو اسی تاسو الله په خپل راځي کړي شورونه یو دوا زړونو کې انکار دی درې د دین په مقابل کې پیسې اخیستي سلور خلک یې دین نه بن کړی دي پنځه ډیر بد عمل کړی دي شپږ د مؤمن لحاظ نه ساتي وو یولس کې الله ترغیب ورکړي توبه له. دولسم کې الله به تم ذکر کی چې لوزونه مات کړی اعتراض دین باندې اعتراض کوي د کفر مشران الله قتل کوي. دین اور سوال الله به نور آداب بیان کی حاصل به دی چې دوی ګوره محمد صلی الله علیه وسلم د ملک نه استریل د مکینه دوی شړي الله څنګه صبر کوي. سوال لس کې والله اعلان د قتال ذکر کې بشپک نقطو باندې او جنگي کې تاسو په لاسونو مو د عذاب ورکيو الله به شرمې دعا تاسو به الله کومک ورکي پای درې د مؤمنانو سینې قربان الله وي خشي پین څلور د کافرانو دا غصب الله وي دا کوم شرا د مؤمنانو د زړونو غصب ختم شي پینځه دې څخه توبه او باسي. شپارس کې الله ترغیب ورکي به jihad لا دي ته ویل شي طریقه برائت حاصل لاري
ډېر انسانان دی ایو مړ لا اله الا الله و جنت ته بلار شي دا الله وشي ویلي اشه ځان لګي مجاهد او کافر تاسو کوم معلوم کړي دي او زيب ولس کې به جواب دبل معنی وي حاصل بده چې دوی خود جماعتونه آبادی کې دوسر څنګه جګړه وکړو الله یې آباد دي کې عمل برباد دي جماعت خو مومن آباد دي نن نس کې به بل معنی ذکر کې چې دوی خو حاجیان له حج ټیکټونه برابرې جازونه امکانات الله یې عرش برباد دي علت مې رہی بیان کی دریش کې به جواب د درې معنی وکي چې موږ درې سره څنګه جګړه وکړو دي پرې خوا کې زما پلار ولار دی اورور الله جستا پلار اورور د دشمن په خوا کې ودرې دو دا الله دې ایمان نه کنګال دي کنه دې پلار اورور غم لا تو څنګه کوي چې دا مې اورور دی دا مې پلار چلیریش کې بووي ډېر انسانان پلاران زامن ورونه کوي مالونه تجارت جهاد نور تفخخ کاری د شي انسانانو باندې الله جما قهر راغی تاسو سره الله زګورم پینځیش کې والله تسلی ذکر کې بن نصرت ملائک با الله راولي کوم کو نه وږي اتیش کې والله جواب سره معنی وږي چې دوی کړه په حج لمزي الله یجیدنو هیڅ اعتبار دی نشته سوره توبه درې پاول کې بسم الله نشتا لسو علماء ذکر کړی دي یو دا چې دی پاول کې راغلی نه دا حدیث عثمان امرازي امام ترمذی ابو داود ټول نقل کړی دی سوره توبه او سوره انفال سره مضمون کې شریک او موږ دا ګمانو کو چې دا دواړه یو دي دغه بسم الله لړ کړه بل وجدا چې بسم الله خدای امن د پاره راځي بری مقام کې الله دوی له قهر دی عربو کې عادت داو کله بدوي چا سره اعلان د جګړې کولونو ایست خط به ولګو اول کې به بسم الله نه لیکل دا دوی اختارو او طریقه رااله د سوره انفال نه سره روج او ډایرک سوره توبه شروع کې بسم الله بنوي او که سره دی هغه ډایرک سوره توبه شروع کې داون نه به بسم الله او بسم الله د دواړو ویل پکار دي ځکه ابتدا را څخلو کوي لوزنه مات کړي والله وسول اعلان کوي براءتن بزاردا من الله اذ الله نعوذ الله رسولنا الذين انسانون لرا احتم یتاسو سره لوزنه کړي دی او دې مات کړي دي من المشرکین درې مشرکانو نام لوزمه کې به مات کړي د انسانانو الله وي زما اعلان د بیزارې دی زتی بریم ناقضین د عهد ورسات کوسوي څلور مشه تاسو محلت دی فصیح معنا وګرځي په لارځ د اسمکه کې دین به مراد څه دی ازهری لیکلي دی وچون کې آیات نازل شو پاول د شوال کې شوال اول نه مراد دی چاویلی د حج اکبر نورستا ظاهر قول اول دی وګرځي په لارځ پر اسمه کې 14 اشهرین څلور میاشتې محرم دی رجب ذل قعده ذل حجه سلور میں شروع سال الله بیان شي وعلى مصر جواب السؤال دا سلور میں شمولت چې الله دوی لورګي کې دي چې الله بعاجزي دوی د مقابله نه وعلم فيش انکم یقینا تاسو نه عاجز کوونکی الله لرا نو سوال راغی چې دوی الله عاجز کوي نشي نه معلومه شو سلور میں شمولت ورکې دی دوی اکرام وکي دوی عزت وکي جواب وان الله يقينا الله تعالی چې شرمون کړي الکافرین غیر مسلمون لرا الله یزدا شرمون پرې دې مې شرطه ورسات اوس بیان دی اعلان اذان معنا اعلان دی الله او الله د رسولنا ال الناس خلقنا مخکي ویل ال الذين دلته ویل ال الناس چونګه حالت خاص خلق مراد نه ځکه الذين سره تعبیر وکي چې خاص د پر راځي دلته عام خلق مراد نه ځکه ویل الناس يوم الحج الاكبر الله فرض حج اکبر يوم الحج حج اکبر مراد عرفه یا د اختر رس یا ایام د حج بعض خلک ویلي چې جمعې فرض باندې عرفه را حج اکبر دی سید عوام اصطلاح ده
ټیک ده نبی صلی الله علیه وسلم اخر حج جمعه پورز عرفه راغلی و سی اعلان دی ان الله يقين الله تعالی بیزار د من المشرکین ایدی مشرکان او رسولم دی عتب کړي په محل د الله واسترغب توبه لا کتوبه مې وستا الله يفو خير لكم دا تاسو لغردا وان تولیتم کم مخواړو نفعلم په شی یقینا تاسو نه عاجز کوون کې الله تعالی لاله فعلوا من التحديد الله ورسره عاجز نه کوي و بمانه د بلې وبشر الذين لا يبل كثير ورکا چاله چې کافر دي بعذاب الیم بدرناک عذاب تک بشارت خراج خوشاله کی تا خو عذاب دی مفسرین جواب کوي چې دې ته ویل چې تحکم دغه سړی دی اوسدل لې ته دا پلانې سړی رډې غیرتی دی دا رقم تر یو دا ورسات کله اوس دویم جماعت ذکر کوي کم کافر او چاغه الله لوزنه مات کړی نه دي په دې خپل لوز باندې کله کولاړ دي تاسو مرته ودرېږئ بنو زمرا او بنو کنانه نه همیشه دي باقی وي الا الذين مگر هغه انسانان چې تاسو لوزنه کړی دي د اسلام من المشرکین چې دي مشرکان نه دي ثم پس دینا الله به نیمګړتیا نه کړی تاسو لشین دي شوشي لم ينقصوا نیکو مکړی علیکم تاسو په خلاف د شاه سره د چې کافر د دسبندیم کړي بریدیم نه کړي یو لوزم نه مات کړي دوا استاد دشمن سره غاړه غړې شوم نه درې فاطم ویلې ما الله پورا کدو له لوزنه دوی له مدتهم سره د مودې دوی اوس علت بیانې چې دا ولي پورا کوي ان الله يقين الله تعالی يحب المتقين من کیدا چا سره چې د بلوسین ځان ساتي دلته تقوا را مراده لوز باندې وفا کوي وسوي چې کله خلاص سرور مې شي تیر شوي ارزه ورته کمین کې الله وي وشي غیر کوي یوم درنه بچونه خوري فاغه ټیم کې الله شهوت لې د همیشه د عزت فقط المشرکین نو وجه مشرکان چې لوزنه مات کړی لري حيث چرته مش الله یې مند کړه وی نشي وخذوهم دا معنا وی نشي خو لیکن سوره محمد کې براشي امیر د مجاهدینو اختیارمند دی فدیت علی قتل یو کې احسان کوي دا سره به سو جنجال نشي وځي والے خوشی کړه ویګه کړه قیدی کړه الله وای وحشر منا بند کوي اې دې دوه معنا کوي معنا لوی قلاګان دي تاو کوي دویم دار اسلام له پرې نه دی او کینی لهم دوی لا الله یقول مرصد بار مرچکی مرصد دا معنا مرچکی ان دوی له بالکل اختیار نه په دار اسلام کې چې دار اسلام کې پستر استر کو باندې ګرځي نه زه په ځای ورته کې نه واسترغب للتوبه فین تاب الله کې داخل کو توبه وی سره شرنا قام الصلاه پابندی نماز وکړه او ورکه زکات واتو زکات من کار د زکات ورکی اقرار وکي ابن کثیر د آیات نه استدلال کړي چې ابوبکر رضی الله تعالی عنہ مانعینو د زکات سره اعلان جهاد کړي د دې آیات نه خبره استدلال کړي و فخل الله اخلاص کې د لاره مال وینر سبچ ان الله یقینا الله تعالی شری غفور الرحیم بخون کې مهربان دی دریم قسم مستأمنین تاسو د اسلامي حکومت ارس منی دشمن خوا کې نه ودرېږي د دې حکم الله یو اوري وان احد کچرته او کس من المشرکین دي مشرکان نسانه پنی غختلا فاجر هو لك کنه حتا يسمع كلام الله يشور القران څه مطلب دا مشرکین نه دي دا الله یو ډېر قمقل خلک دي که تاسو نه طلب د امنو کې نه لري قران درسونه کې نه وشي پوه شي د اسلام په حقیقت باندې شي اسلام څومره عجیب دین دی څومره د وفا دین دی چا پکړی نه دي سوره حدیبیه نه مخکې تقریبا 3.5 زره مسلمانان پیدا شيو خو کله سوره حدیبیه وشوه لزر مسلمانان الله پیدا کړ سلف صالحین لیکلي دي وې دي دا مطلب هم دی چې قران واوري پیغام راوړي د سوره پیغام یا بل اهل الملک دي چې دیو کال په اندازو بیل ته نو شي بلکې مخکې دغه نه بزي
بیا ورسو یا الله یا غزید ګذر امن لا مأمن خپل سرحد له بوزا چې قران وارد ورته وزا ذالک ذاسکا بیانهم د قوم د لا علم شپویګنا ورسا کې جواب داول معنی نه حاصل لاره چې اعلان د قتال ولې کوي خلاص کړي دي دیات الله جواب کړي جواب حاصل لا لوزن موزن الله مات شو لاړ ختم لوز نشته کیف معنا څنګه یکونو ای دي مشرکان د فرات اللوز عند الله د الله سره و عند رسول یو د الله د رسول سره الا الذين مگر هغه انسانان چې لوزن مکړي دي عند المسجد الحرام په خور مسجد الحرام کې قریش بني خزاعه بني زمره دوی په لوز باندې کله کولاړ الله ورته ودرېږي فما کې معنا دا ماده مودا وما استقامت رسول پوری تاسو لولاړي تاسو مرته ودرېږي کنه ان الله يحب المتقين الله مینه کې دا اشاره سره چې به لوزه نه ځان ساتي ورسات او اسباب د قتال بیانې حاصل بدی چې دا الله منافقان دي اسی ظاهری تاسو لوي ضروري منځ کې مسلمانانو جرړو باشي کیف العبارت ده کیف عهد لهم دوی سره څنګه لوزونه وشي وای یسروا الله کچیر د زور ورشي علیکم بتاسو انتظار نه کوي فیکم بتاسو کې الا دخل علی ابن عباس د خپل ولی لحاظ به نه کوي قطاده وې د قسم لحاظ نه کوي مجاهد وې د الله نه کوي نه د الله لحاظ کې نه د خپل ولی وسله ګوري ولازم ان ذمہواری جواب د سوال دا خو زموږ ورونه دي دوی وایي چې اسلام په خلاف د مسلمانانو په خلاف باندې په شریک عملیات کوي الله یې په خلوی راضي کړی چې وشه در باندې بر شو تام وښني خوشاله کړی تاسو بر خپل خلوب باندې او تابع انکار کړي قلوبهم دریزونو واکثرهم اکثر دوی چې الله په عاشقون بيدین دي منافقان دي کنه اصل منافقانو صفات یو صفات دار ترجیح ورکی مخلوق له خالق باندې کم سړی دي صورت کې والله منافقانو صفات بار بار راوړي دیم صفات د منافقانو دره چې دروغ بوي هر وخت کې دروغ دریم الله دی یاد وباس نسيان ذکر الله الله رسره یاد دینا څلورم ریا کې په عمل کې پنځم د مخلوق نه حیا کوي خو لیکن د الله نه حیا نه کوي قرآن کې بل الله راځي ګر کی شپږم د مخلوق نه یریږي د الله نه نه یریږي وم د دې یره عام انسانانو اتم د مخلوق عذاب دی لګران تمامه کې په نسبت سره عذاب د الله له دا بل الله رسول کی تشریح نام دروغ وایي خو لیکن همیشه لسم د وعده خلاف کوي وعده شوی کې نو یې مخالفت کوي یو لسم دا چې دا خیانت کوي په امانت کې دولسم دا منه کنزل کوي شتم خاص کر حدیث کې راځي چې کله جګړه شروع شي مومن سره دیار رسم دا منه چې منځرو سګي د خپل وخت نه دا علامه منافق ده حدیث کې راځي فتلک صلات المنافقین هر وخت کې منځرو سره سګي سوال رسم دا مونږ چې په شان د ټنګو اگر چرچ ټنګي لګي کته پورته شو خلاص بین رسم د خپل مانځنه دا په غفلت کې نه پدی باندې پويږي چې موږ په برباد شو یا جوش غافل یعنی صلات شپاړسم منافق دی ویل شي رسول الله فرمایي جماعت نازلېږي کې وسبر دی لیکن د سره کې برخه نه علي رسول الله فرمایي دا ګور منافق دی ولسم دا منه چې کله اذان شي دغه نور سره به جماعت نوځي بغیر د عذر نه ټیک ده کبیر تراجی او ذریعہ به جدا دي اتلسم دا منه چې دوی ګورې دنیا په پیدو باندې ډیر ماهر دي اخرت د دین الله نه خبر لکه حسن بصری دا ویلی نو نسم دا منه چې بس خپل ځان غم مستر دي څنګه اوخرم څنګه واغوندم څنګه پیدا کو څنګه ډیر کو شلم دا منه چې نه پويږي پر حدیث د نبی باندې یوشتم دا منه صح بخیلان بخل بکی شح دا منه خپل خو بخیلان دي
نور انسانان چې علم ترغیب ورکړي شکر تاسو بخل کوي دویشتم دا منه بے حیاي په فحش کنزل عمر رضی الله عنه بس کوي د پاجران سره سفر او حاضر کې دیوالی مکوي دی وجدا دا کې دې چې د خبره ته صادره شي استاب دماغ کې ځونی شوره بے حیاي بیا به هر وخت کې د عبادت خوند ورنګ ختمي درشتم دا منه بچ زبان دي سلیریشم د دوی د پردیس زنانو سره کینی مسجد روانه رسول الله فرمای پردیس زنانو سره کینی گپ شپ شروع شي ادھر خاص اندام نسپینس لیکنا کې وبلاړي چې کله دا وبتی اوتی رسول الله فرمای سره منافق شي څنګه دا خلک ناشي ګوره بشریګه کار پکار دی نارینه دی او زنانه دی پلانې او پلانې پنځشتم د سره په دین باندې پویږي نه شپږشتم د شکل له شګوري دا شکل د اسلام قانون برابر نه دی دام نبی فرمایي وېشتم زل وجهین دی ستا مخې شي یو خبره کوي چې ال تلار شي بلا رسول الله فرمایي دشي انسان لبه الله تعالی د ور شپ پای دنیا کې برابر کی دو مخیس پالیسی جدا چلی اتهشتم د الله ذکر دی یاري استلې دی الله رسول یاد اینا نهشتم دا معنا خاص کر ما قصنو د سار منظر حاضرین کوي دیرشم جړی اختیاری ده علي بن ابي طالب ویلي اذا تم نفاق المرء يملك عينيه چې انسان په منافقت کې آخري درجه لوري شي د خپل سترګو مالګي چې او غاړي شاړي شو غاړي بنشي سلف صالحین په ډېر شړام پد غنل مجلس کې بعضی خلک مجلس کې نه چې جوړ کی جاړي را جاړي یو غیر اختیاري ده کوشش سره دا او ډېر ونی جاړي جړه کوچ کله ځان لای یو درشم دا معنا خلق له ځان د شي کار کوي چې عزت الله نه ډېر لريګم هر وخت بزرگ ځان معرفي کوي علي بن ابي طالب فرمایي ودا ګوره منافق دي اسی بزرگ هغه دي د الله په نشه خپل کور کې ځان دی د الله نه یریږي درې درشم قله الابتلاء والاسقام مرزونه په دمر نه راځي هر وخت وستر او تازه څلور درشم ډیر لعنت وای پنځه درشم دا معنا چې دې تو عام سره دا ډاکره دل تلار شوال تا اختطاف رشوتونه غلاګانې شپږ درشم دا معنا دوی په غنیمت کې خیانت کوي چې کله اوس غنیمت کوي بس خیانت کوي 30 پیراجي رسول الله فرمایي لکه مال د غنیمت و درشم جمعات نه راځي مگر کراچیم د پاره د اختلاف جوړولو اسی جنجال کوي اته درشم دا معنا منظر نه راځي مگر روس کی کوشش دا کوي چې روس صف لزام ورسي رسول الله فرمایي دا منافق علامه ده من خدای چې وختي ځان لا ورسي سلوختم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي نه دار بل چا سره مینه کوي نو بل سره پریدي چې سره مینه وکي همیشه تریو د غصې په حالات یو سلوختم دا معنا د مؤمنانو مینه به سره نه دوی د اصل شهید سره نشته دو سلوي دا معنا د شپې اصل لرګوغونی پراتري قیام الليل نه کوي دا منافقانو علامه ده پراتی د شپې درې څوي دا معنا سبا بازار کې چغي وای باز خري شو چغري بازار کې اے پلانیا دل تراشه دا چغي وال بازار کې بغیر ضرورت نه رسول الله فرمایي چې دا علامه د نفاق ده څلور سروختم هغه پر خودل جهاد نه کول حدیث کې راځي چې چا په بدن کې جهاد د وجنه کندمواله نه راغلي ګوردا سره په ځان باندې ویریږي سبا کله الله بخله ودریدم خراب ودریدو پنځه سروختم علامه دار د مسلمانانو غیبتونه کوي هر وخت کې دې سپکه بیانې چې مړه دا رقم تر یو دا الله وینا روا عمل لې دین نور سبه نور علامات داري د جمعې منځ د حاضرین کوي خاص کر به درې جمعې چې سر په سر قضا شي زنانه چکر د خاون نه طلاق مطالبه کې نه پاره د لذت اخصلو چې بل خاون سره نکاح وکم دا الله علامه د نفاق ده خاص کر زنانه د هر سړي سره جامع برابرۍ د خزر سره غونې جامع واغوندي دي سړي لیکن زنانه غونې جامع واغوندي
د انصار سره هیڅ څوک بغض کوي صحابه سره دا منافق دی امام بخاری پر باندې باب کې چې باب حب الانصار من الايمان باب ثابت دی په بیان د دې کې د انصار سره مینه کول د ایمان دی صحابه سره مینه کول ایمان دی د عمر سره مینه کول د ایمان دی چې کوم سره د عمر سره دښمنی کوي هغه خو به سره ایمان نشته خدا کوم خلک چې لګي چې ور پلانې د عمر دښمن دي ست دل دي شو چې نیمه ګنټه د عمر تاریخ موږ ذکر کړه چې د عمر ته دی عمر د عمر ابن الخطاب دی عمر ابن الخطاب زیت نه نیمه ګنټه ستاد ټول مليون چیلنج دی چې نیمه ګنټه د عمر ابن الخطاب تاریخ د موږ ذکر کینو موږ به تاسو عمر تاسو عمر سره مینه لري نیمه ګنټه شي تاریخ یاد لري نه بل یو سړی چې عمر ټول تاریخ خلکو له یاد ساتي عمر د خلکو له ورو پیژندو بس یې سبب نام ولګي یره ودار عمر دشمن دی دی ویل چې عمر دمر بدعات کړی کله کله کې سټونی کې مده دا کټواله کړی دی خودش مثال لکه زده شی وایم نعوذ بالله من ذلک شیعاګان او روافض فرمایي چې د نبی صلی الله علیه وسلم د وفات نور سټو صحابه کرام مرتد شوی دي سوا د شپک کسارونه نو ایسه دا روافض ته کې سړی کټ کی طالب وي ته خبر نه وینا مولوی صاحب غدرس کې ټول صحابه مرتد دي کومه ګوره دی بیان له اوس کې سټ ولګي د نبی صلی الله علیه وسلم د وفات نور سټو صحابه کرام مرتد شوی دي استما بارک خلک به بدګماني پیدا کی عبارت مخکم کټ کی ورسم کټ کی خدای منافقانو علامات دي کنه چې دا کارونه کوي غیبتونه وکړي علی سره بغض کوي کله چې د عالم بیزتی وشړې کې الله دا منافق دی بیزیا جګړه کول په دې دین کې دوکي کول نه شعور قرآن او سنت چې کله انسان مطالعه کوي طاغوت د فیصله وړي منځونو کې سستی کوي بیزیا اختلافات کې مؤمنانو سره خاص کر شغولي کوي مسلمانانو له ضرر نه ور کوي د نبی صلی الله علیه وسلم تابعداري له فتنه ویره ودا ګورلوې فتنه را د ملک لراله سورہ انفال کې بورس توبه کې بورس راشي د نیک عمل نه اراس کوي قران باندې ځان پوینا خاص کر نفاق په سبیل الله باندې اجر نه غني چې دغه سره اجر نشته قران ایمان نه زیاتوي د قول او عمل مابین کې مخالفت د حق نه مخاړول الله رسول باندې بدګماني لوی ګناهونه لبیک ویل مجاهدین مسلمانانو لول چې قرار کې نسل شح او بخل دا ټول جمع کول خو کول چات دا خو غنل چې اطراف کې وشيږي نه میدان د جنگ کې خواهش پرسه بش روان ایدل د جهاد په وخت کې الله تعالی سره د شي لکه به وشي پیراغلي خاص کر د امر نه فرمانی هغه کارونه بش روان ایدل چې من الله خبکیږي مسلمانان چې بکم شي باندې خبکیږي ایله خو غنل د ایمان په خون باندې نه پویدل په صفاتونو ارزه کې بیانول چې موږ دار کم ته یو موږ دار کم موږ دا سلام کی بیجال پاج استعمال او السلام علیکم خاص کر گناهونه خلکو کې نشول تکبر کول چې کوم شنه نامه لکړی ایله ځان نسول زیات قسمونه کول په ګناه باندې اصرار کول خاص کر د يهودو په دې مینه محبت هر مصیبت چې د دې پر سر باندې راپری وشي دا بځه په ځای باندې راځي یو علامه ناول مسله دارا انتظار ونه کې ته کوم بتاوس کې الا اند خپل ولید الله د قسم نرزي مواري تاسو خوشاله کړی بیا فاهم په خپل خلو باندې وتبا انکار کړی دی قلوبهم د دې زړونو او اکثر مقصد دوی چې الله فاشقون بيدین دي بيدین سمانه لوزونه مات کړ اکثر خلک الله په دې کې داري درې صفاتونه ویل وسلورم دوی اخر شری بیاات الله پایتون د الله باندې سمن قلیلن پیسې لګي پس خلک بن کړان سبیل د الله دلاره سبیل معنا د الله دلاره بیت الله نه دیننا سبیل کې معنا د الله طاعت هم ده انهم